السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو، نن مې د مانځه په باره کې یو ډیره اهمه مسله راوړې ده او داسې مسله ده چې په دې غلطۍ کې عوام خو عوام خو پکې ټول په ټوله تقریبا 99% اخته دي. ټیک شوله، خو خواصو کې ډیر خلک چې کم دی په دې مسله باندې نه دی پوي او په دې غلط فهمۍ کې او په دې غلطۍ کې سری هغوی مبتلا دي. ډیره ضروری مسله ده جی. مسله دا ده چې څلور رکعته فرض مونځ نو په هغې کې دا لومبنۍ قاعده په دویم رکعت چې کینې نو دا قاعده هم واجب ده، د عبدهو پورې مطلب دا ناسته چې کومه ده دا هم واجب ده او په دې کې دا التحیات ویل چې کوم دي تر د عبدهو و رسولو پورې دا هم واجب دي. ټیک شوله، اوس هغه مسله درته بیانوم چې زمونږ خلک کم په غلط فهمۍ کې اخته دي. او اخیری قاعده چې کومه ده، اخیری قاعده هغه که د 2 رکعاتو فرضو اخیری قاعده ده، هغه که د 3 رکعاتو فرضو د ماښام اخیری قاعده ده، هغه که د 4 رکعاتو فرضو لکه ماسپښین مازدیګر ماسخوتن که د دې اخیری قاعده ده، هغه که د تراوو اخیری قاعده ده لکه هغې کې خو بله نشته خو اخیری ده، او هغه که د ویترو اخیری قاعده ده نو دا اخیری قاعده په قدر د تشهد لکه د عبدهو پوری مونځ چې پکې ویل شي دومره ناسته دا فرض ده، دا قاعده دومره دا فرض ده. او په دغې کې چې دا کومه التحیاتو ته وې تر د عبدهو و رسولو پورې نو دا پکې واجب ده. نو ګوره په دوانو قاعدو کې که وړه قاعده ده او که اخیری قاعده ده، په دې کې دا التحیاتو تر د عبدهو و رسولو پورې لوستل دا واجب دي. اوس دلته غلطي په کوم ځای کې راځي او په غلط فهمۍ کې دلته خلک کوم ځای کې اخته دي نو هغه دې ځای کې دي چې ته د امام سره په دویم رکعت کې شامل شو، یعنی هغه په وړه قاعده باندې ناستی دی او ته ورسره شامل شولې په دغه وړه قاعده کې چې ته څنګه کېناستې نو تا لا قاعده یا شروع کړې ده یا دې نه ده، خو تا قاعده نه ده پوره کړې او امام دریم رکعت ته پاسې په عبدهو باندې. نو دغه ځای کې دا خلک ډېره غلطي کوي چې ډایرکټ د امام سره پاسي. دغه ځای کې ګوره دا یاد ساته که تا دغلته تحیاتو تر د عبدهو پورې نه وه پوره کړې او ته د امام سره ډایرکټ دریم رکعت ته پاسې دی نو تا نه واجب پاتې شو، مونځ د مکروه تحریمي شو. دې غلطۍ ته سوچ کوئ، تا نه واجب پاتې شو، مونځ مکروه تحریمي شو. دغلته اکثرو خلکو قاعده نه پوره کړې، یو ورځ دا وایي د امام تابعداري خو واجب ده، نو ټیک د تابعداري واجب ده خو دلته تا نه واجب پاتې کېږي، ته به واجب پوره کړي، ته به تر د عبدهو پورې مونځ پوره کړي، د هغې نه پس به ته په امام پسې پاسې. ګوره یو دا یاد ساته. دویمه، په اخیری قاعده کې د امام سره شامل شوې، د امام سره په اخیری قاعده کې شامل شولې او امام چې کم دی نو سلام واړو او تا تر د عبدهو پورې مونځ لا پوره کړی نه دی. نو دغه ځای کې زمونږ خلک څه غلطي کوي چې امام څنګه سلام واړی بس دی ډایرکټ پاسي باقي رکعتونه دی کوي، نو دا غلطي ده. ته به د عبدهو پورې التحیاتو چې کم دی عبدهو رسولو پورې دا واجب ده په تا باندې هم، نو دا به ته پوره کې. که دا دې پوره نه کړه او ډایرکټ امام سلام وګرځو ته ډایرکټ پاسې دی او تا تحیه نه ده پوره کړی نو دقلته چې کم دی تا نه واجب پاتې شو، نو مونځ به وشي خو مکروه تحریمي شو. دا ډېر غټ نقصان دی. واجب په مانځه کې پاتې شو، واجب پاتې شو، مونځ مکروه تحریمي وګرځېد. ګوره دا مسله برای کرم دې کې عوام 99% اخته دي، الا ماشاءالله که چېرته څوک بعضې ډېر د علماو سره ناست او مسلې زده کړي او خواص چې کوم دي علما خو نه علما خو پوه دي په دې مسله، خو بعضې هغه خلک چې هغې خواص ګڼل شي نو هغوی هم په دې غلط فهمۍ کې څه دي مبتلا دي. موږ اکثر ګورو نو دې مسله کې هغوی ډېره زیاته غلطي کوي. نو برای کرم په خپل هم دا زده کوي او دا چې څومره تاسو نه شیر کېږي نو ګوره ډېر په ګڼ تعداد کې شیر کوي او ملګرو ته ورسوئ او داسې په وینا کې ملګرو ته ووایي چې څوک فیسبوک او موبایل نه یوز کوي نو ملګرو سره هم دا مسله شیر کوي او په دې خبره باندې پوه کوي چې که د چا په مانځه کې دا غلطي راځي نو چې هسې نه دا د غټ نقصان سره دی مخامخ کېږي نو چې الله یې بچ کړي، تاسو ته په الله اجر درکوي. وصلی الله علی النبي.